بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم رونو، څنګه یې تاسو؟ ښه رونو، دا فیسبوک باندې یو ویډیو چلیږي د حبیب ګل یو کس دی، یو جرایم پیشه سړی دی، د زما خلاف د نن پریس کانفرنس کړی دی او پریس کانفرنس داسې دی چې هغه ویډیو که تاسو وګورئ نو هغه زمونږ د میډیا والا یو ملګری دی، نوم مې نه لمه، خو چې تاسو ویډیو ګورئ دا پلانټډ ویډیو ده. هغه ورته په ویډیو کې مور ته وایي چې ته په ژړا شو، ته به دا دغه وکړې چې یاره زه د سی ایم کې پی کې نه دا دغه کومه چې یاره زما د زوی سره زیاتې شوي دي، مونږ سره زیاتې شوي دي، مونږ ته د انصاف ملو شوي، ته به ژاړې وایي زه چې کوم دی زه د نه ویډیو جوړوم. دا ټول طریقې مسله دا وه، د دې شاته هم نورې خبرې دي، خو هغه زه اوس دې وخت کې ویل نه غواړم چې یاره دغه چې کوم کس دا دغه کړی دی د سره زما څه مسله راغلي وه، څه چل و څه چل نو هغه به هر حال هغه ځان له خبرې دي. په دې کې دا کوم حبیب ګل چې دی د خلاف په اکوړي تاڼه کې د ډکیتیانو پرچې دي، په نوشیره کلا کې یو ښځه خرڅه کړې وه په 2,75,000 روپۍ باندې. هغه کیس اوس هم د خلاف روان دی. په کینټ کې د جعلي کرنسۍ سره او منشیاتو سره نیولې شوی چې هغې کې بیا جنزیب شینواري صاحب دی چې کوم دی جرمانه کړی دی 20,000 روپۍ جرمانه سره، د پاسه 4 کیلو ګرده ورسره نیولې شوي او جعلي کرنسي وه ورسره. په هغې کې دی تقریبا 20,000 روپۍ جرمانه شوی دی او 3 کاله پروبیشن قید باندې دی دغه شوی دی. دی اوس هم په پروبیشن قید دی. د ایسو کار هم کوي. دا دې نه مخکې هم دغسې زموږ یو پولیس افسر دی، زموږ یو ملګری دی، هغه یې دغسې پریشرایز کړی په مختلفو طریقو باندې او هغه بیا به د ده به جیز او ناجیز کارونه کول، ده به بیا غلط کار هم کولو، خو هغه پولیس افسر چې کوم دی نو هغه بیا دته لاس نه شو اچولی. دا اوس چونکې مونږ الحمدلله تاسو به زما په دې پیج باندې کتلی هم وي، مونږ د منشیات فروشانو خلاف کاروایی شروع کړې ده، د مختلفو جرایم پیشه خلکو خلاف مو کارونه شروع کړي دي. د داسې خلکو په لړ کې بیا هغه خپله یاره راشي چې یاره دا خو به پولیس زما خلاف هم سبا کاروایی کوي، نو د دغه څیز نه صرف د بچ کېدو دپاره د میډیا سهاره اخلي او په میډیا کې بیا زموږ داسې ملګري شته چې لکه پولیس ته خامخا داسې خبر راځي، هغه زه اوس دې وخت کې ویل نه غواړم چې دغه کم کس ورته دا طریقه ښیي، دا چا راغوښتي دي او کم سړی ورته طریقه ښیي، نو د دغه سړي او زما څه مسله مخکې راغلې وه او د څه بیان لګولو په هغې ورسره ما خبرې کړې وي، نو هغه خو ځان له خبرې دي. خو لکه بیا د هغه وا دی خو بیا داسې موقع ګوري، داسې دغه راشي. بس دا اوس خبره داسې درونو چې دا جرایم پیشه خلک دي، د دې خلاف د دنیا اف آی آر پرتی دي. دی په 30 تاریخ باندې دی د شپې 11:30 بجې په جهانګیري کې د نشې په حالت کې کمیس د په غاړه باندې نو دا وکاس خان نیولې دی او په 55-109 کې باقاعده د گرفتاری مونږ سره په روزنامچه کې موجود ده. په 55-109 کې باقاعده د مونږ په روزنامچه کې د گرفتاری خولی ده او دا بیا مور راغ او نور کسان سره راغل، هغه بیا یو پکې راغو، یو کس هغه وی چې به دې په شخصي ضمانت باندې بوزم او دې به آینده لپاره داسې هیڅ قسم څه جرم یا څه دغه نه کوي. نو مونږ هغه سړي ته پرېښې دی. دا اوس دا بیا پرون نه بل ورځ دی مونږ پرېښې دی، پرون نس پکې تېره شوي ده، نن بیا پرون مو پرېښې دی، پرون نس پکې ټوله تېره شوي ده، نن چې کوم دی نو نن دا بیا دی مختلفو خلکو لکه مونږ خو د دلته جرایم پیشو خلکو خلاف کاروایانو شروع کړي دي، هغه خلکو دی راوچت کړی دی، دی را تیار کړی دی، د چې کوم دی نو زما خلاف پریس کانفرنس هم کړی دی، بیا زموږ ډي آی جي صاحب ته تللی دی، هغوی ته هم درخواست ورکړی دی، بیا زموږ ډي پي او صاحب ته چې کوم دی هم هغوی ته هم درخواست ورکړی دی. نورونو د خلاف چې څومره اف آی آر دي، څومره سیزونه دي، هغه ټول سیزونه ما سره په ریکارډ باندې موجود دي او ان شاء الله د دې سړي خلاف به زه کورټ ته ځم او د هرجانې دعوا به په ده باندې کوم ان شاء الله. ډیره مهرباني رونو، والسلام.